نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم سورة المؤمنون یو 50 نمبر آیت دی د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکوع کې د پیغمبرانو دعوت الله جل شانه د توحید بیان شو په دې رکوع کې د الله رب العالمین د توحید د مخالفینو چې کفار او مشرکان دي د هغوی نتیجه او بد انجام ذکر کیږي په دې رکوع کې الله رب العالمین ټول پیغمبرانو ته مشترکه یو نصب العين وړاندې کوي چې تاسو ټول حلال مال خورئ نیک اعمال کوئ ستاسو په عملونو باندې زه خبردار یم دا خطاب ټول پیغمبرانو ته دی او د ټول پیغمبرانو اعمال صالحه او عقیده صالحه او رزق حلال او نیک اعمال دا د ټول پیغمبرانو مشترک عبادت د ټول پیغمبرانو عقیده یو البته په مسائل کې د یو پیغمبر د بل پیغمبر د دین اختلاف وو بعضی مسائل د یو پیغمبر په دین کې بجایز او د بعضی په دین کې ناجایز لکه مثال آدم علیہ السلام په دین کې د خور سره نکاح جایز و د نبی علیہ السلام په دین کې د خور سره نکاح ناجایز ده اختلاف د مسلې وو لیکن اختلاف د عقیدې نو لکه نن سبا سلور مذهب مسلمانان په خپل منځ کې په عقیده کې یو دي اتفاقی یو نوم دي د سلور مذهب د مسلمانانو اهل السنت والجماعت دا د عقیدې په لحاظ سره او مسلو کې اختلاف تا یو مذهب کې یو مسله یو ودا بهتر ده بل ودا بهتر ده اختلاف د مسلې صحیح دي اختلاف د عقیدې غلط دي د ټول پیغمبرانو عقیده یو مسائل کې د یو دین د بل دین سره اختلاف وو بیا الله پاک فرمای چې کافرانو مشرکان د الله رب العالمین چې کوم حکم د دینو د هغه ټوټي هغه ټوټي او هر یو جماعت او هر یو ډله په دغه خپل کار باندې او په دغه خپل عقیده باندې خوشاله شو اختلاف د عقیدې او اختلاف د عقیدې د دوی د پار نقصان دي اختلاف د مسلې په دې کې مراد نه دي اوس که څوک دا آیاتونه د سلور مذهب مسلمانانو په باره کې لګئی نو موږ وی د قرآن تحریف وکړو ځکه دا سلور مذهب د مسلمانانو عقیده یو او کافران چې جدا شوي دي دا د عقیدې په لحاظ سره جدا شوي دي چې د یو اختلاف د یوې عقیدې د بل اختلاف د بل عقیدې اختلاف د مسلې غلط نه دي بیا الله پاک فرمایي چې د دې مشرکانو کافرانو خیال دادي چې موږ دوی ته دنیا کې د مال دولت ورکو نو دا به د دوی د پاره د پیدې وینو الله به ته خوشاله د دې دا خیال غلط دی دې ته کوم د مال ورکو دنیا کې د دنیا اسباب ورکو دا د دوی د پاره د نقصان دی ځکه چې دې ته دا ملو شي د الله شکریا نه ادا کړي دې نورم گمراهي ډېر او موږ زیاتی کوو نیک اعمال امداد چې موږ کوو په نیک اعمالو کې کوو او د نیک اعمالو په کولو باندې الله پاک رضا کیږي یا الله پاک د مؤمنانو صفاتونه ذکر کوي چې مؤمنان د الله نه یریږي مؤمنان په قرآن ایمان لري مؤمنان د الله سره شرک نه کوي مؤمنانو ته چې څه حکم شوی هغه باندې عمل کوي او سره د عمل کولو په دې خبره یریږي اسنه چې زمونږ د اعمال الله قبول نکي نو مؤمن په دې حالت کې مؤمنان د یو بل نه پنه کې وړاندې کیږي بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو څومره اعمال کوئ دا ټول محفوظ کیږي
او موږ سره یو داسې کتاب دی چې هغه په حق باندې گویا دی، هغه کې هیڅ قسم کمی کوتاهی نه کیږي. دین مراد یا لوح محفوظ دی او یا دین مراد عمل نامه ده چې څه فرشتو لیکلي دي هغه کې کمی کوتاهی نه کړی دي او نه پکې څوک بولی شي. د کافرانو زړونه د قرآن او د عمل نامې نه مکمل غافل دي، ناپوه دي، د قرآن نه خلاف عملونه کوي. لیکن کله چې موږ د عذاب فیصله وکړو دا مالدار غټ سري کافران پکې راونیسو، دی بیا چغې وایي، فرشتې بوته چغې مه وهئ، تاسو خو وایئ چې موږ بدماشان یو، تاسو وایئ چې موږ سره مال دولت دی او تاسو په دنیا کې د خدای دعوې کولې، اوس بس تاسو مدد نه کیږي. تاسو ته قرآن لوستلی شو او تاسو هغې ته شاکوله، تاسو به د هغې نه اعراض کو، تاسو به تکبر کو، د شپې به مو قرآن پورې خنداګانې او ډرامې کولې او د هغې د پرېښودلو منصبې به مو جوړولې. ولې تاسو په قرآن باندې فکر نه کو؟ ولې تاسو د مخکنو خلکو حالات نو یاد چې تاسو نافرماني کوله؟ ولې دا کافران دا پیغمبر نه پیژني چې دوی ترې انکار کوي او بیا پیغمبر پیژني هم او سره د دې د پیغمبر مخالفت دام کوي چې پیغمبر یادوي وایي چې په ده باندې جنون دی، نعوذ بالله. پیغمبر یادوي نعوذ بالله په ده باندې جنون دی، نه جنون په پیغمبر باندې نشته. بل دا کافران خپل خواهشاتو ته دین وایي. الله فرمایي که چېرې دا دین د دې د خواهشاتو تابع شي په ځمکه اسمان کې فساد راشي، ځکه بیا خو قیامت راځي چې دین ختم شي. او دی کافرانو ته موږ د دوی دپاره نصیحت قرآن لیږلی دی، لیکن دی د هغې نه مخ اړولی دی. پیغمبره ته چې دین دعوت ورکې ولې ده تر دوی نه په دې دین باندې څه غواړې څه نو څه خو ترې غواړې نه، هسې دې اعراض کړو. ته دې هدایت ته رابلي، دوی تر انکار کې د نیغې لارې دعوت ورکې، دوی د هغې نه تښتي شاکۍ وته. او که چېرې موږ دې کافرانو باندې رحم وکړو، عذاب پرې رانولو، نو دوی په دې سره ښه کېږي نه، بلکې دوی نور هم باقیان شي. خو چې کله موږ په دې باندې عذاب راولو نو موږ د دوی د عذاب راوتلو، موږ چې په دې عذاب راولو نو په دې وخت کې دې الله ته عاجزي نه کوي، بلکې نور هم سرکشي شروع کړي تر دې چې موږ په دې باندې ښه د عذاب دروازې کلو کړو، دوی بیا نا امیده شي چې زموږ خو د امداد څوک شته نه. نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الرسول، اے پیغمبرانو، کلو تاسو خورئ من الطیبات د حلال سيزوننا واعملوا صالح او عمل کوي د نیکه فرض او نفل، انی بما تعملون علیم، یقینا پس تاسو عملونه باندې پیم. تفسیر جلالین لیکي واعملوا صالحا، عمل کوي، فرضم کوي او نفلم کوي. نن سبا فرض سکه نفل سکه چې خلک سنت نه کوي، فرض کې کور ته منډه کې زمنګ د باندې بیکاره شاګردان چې کله فرض کې کور ته منډه کدا الله بندگانو مون پوره کوي. د ماقام ماخوتن مون پوره نه حرکات سلور فرض دي او سنت ته دریوت نو چې تا سلور وکړ نو تا هډیر پرې هو یا د ماقام مون 15 رکعات درې فرض دي او 2 سنت دي نو چې درې فرض دي وکړل او 2 سنت دي پرې هو نو تا مون نیمو نمونز مکوا پورا مونز کوا. اللہ فرمائی پیغمبران تاسو اعمال صالحہ کوئی او تفسیر جلالین سوئی چه فرضم کوئی او نفلم کوئی. معلوم دا شوا چه عمل صالح یواد فرض تا نوئی بلکہ دی سر بسنت و نفل کے فکاردار چمن کو تاسو عملی جامع کی کوشش ہر مونز نبات چکر نفل کے گی یود برکات او کو زان لجمع کو تاکو زمان کو استاذ ذخیرہ دا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، او یقینا دا ملت د اسلام ساسو دین دی امت واحدہ یو دین. تفسیر جلالین لکی هذه اشارت ملت الاسلام او امتکم ویدا دین مراد دینکم د چستاسو دین یو دین. وانا ربکم او استاسو رب یم فتقون زمان او یریږي. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، پس دی کافرانو گڑ وٹ کو ٹوٹی ٹوٹی امرم خپل دین بین پخپل منس کی زبرن په ټوټي کول سره.
كل حزب بما لديهم فرحون هر یو جماعت باغ دین چې د دوی سره د باغې خوشاله دي د دین مراد د دین ټوټې کول په اعتبار د عقیدې سره دي فذروا في غمرتهم حتى حين پس پریک د دوی لرا د مکی کافرانو لرا فی غمرتهم په جهالت د دوی کې حتى حين تر د یو نیټه پورې ايحسبون دي ګمان کوي انما نمدهم چې یقینا من باور کو دوی تا به پدینا فرمانے باندې یاد دې کفر سرا مم مال و بنین سمال او اولاد نسارع لهم فی الخيرات منګه جلدی کو زیاتی کو د دوی د پارا فی الخيرات د نیکه پکارونو کې بل لا يشعرون بلکې دوی نفیږي نو کدی ته موږ د اعمال ورکو دا موږ دې سره خنه کو دا موږ دې رانیسو کافر له مال ملاويږي دا د در فار نقصان دي او که مؤمن ته ملاويږي دا الله انعام دي ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون يقينا كسان مؤمنان هغه کسان هم من خشيه ربهم مشفقون دي د یری د خپل رب نه یریږي د مؤمن صفت ذکر کیږي دی بد الله نه یریږي والذين هم بآيات ربهم يؤمنون او کسان چې دی آیاتونو د خپل رب باندې ایمان ساتي یعنی په قران باندې والذين هم بربهم لا يشركون او کسان دي مؤمنان چې دی په خپل رب باندې شرک نه کوي والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم او مؤمنان کسان دي يؤتون چې دوی کوي ما غسو اتو چې دوی کوي یعنی نیک اعمال وقلوبهم او زړه د دوی وجلة یریږي پس باندې نیک عمل کوي لیکن بیا هم یریږي اسنه د عمل می قبول نشي انم یقینا دوی چې دي الی ربهم راجعون خپل رب ته دی واپس کیدونکي دي ولکه دا کسان چې دي یسارعون فی الخيرات دا مؤمنان جلتی کوي فی الخيرات پنیکي کارونو کې وهم لها سابقون دوی د نیکه کولو د پاره د یو بل وړاندې کیږي مؤمن دا دي چې د نیکه په کار کې به د یو بل وړاندې کېدل کې دانه چې شاته کېږي ولا نکلف نفسا الا وسعها او موږ مکلف کو یو نفس سره مگر داغي د وس مطابق ولدينا زمن سره کتاب یو کتاب دی ينطق بالحق چې خبرې کوي په حق سره وهم لا یظلمون په دې باندې به ظلم نشي کولی نیات مراد لوح محفوظ دي او یاتنا مراد عمل نامه ده بل قلوبن بلکې زړه د کافرانو فی غمرت په جهالت کې دي من هاذا د قران نه ولهم د کافرانو د پارا اعمال من دون ذالک اعمال سوا د دینا یعنی د قران چې اعمال د داغې نه خلاف دي کوي هم لها عاملون دي داغي د پاره عمل کوي حتا تر دې پوری اذا اخذنا مترفين کله چې موږ نسو مالدار کسان د کافرانو بالعذاب بعذاب سرا اذا هم يجرون غهان دي چې شروع کی لا تجروا اليوم فرشتي بدي تاواز کی چې مو وهي فریادونه مکوي انکم یقینا تاسو چې منا زمن د طرفنا لا تنصرون تاسو مدد نشي کولی قد كانت آياتي فتاقي سأوزما آياتنا تطلع عليكم چلوستلی بشو بتاسو باندې فكنتم پستاسو اے کافرانو على عقابم فقبل کندو باندې تنکسون واپس کیدون کیوي مستكبرین او تکبر کوون کیوي به په قرآن پوری سامرن تاسو قسی کوون کیوي تهجرون تاسو پر خودون کیوي دی قرآن لرا افلم يدبر القول ايدي فکر نکوي په قول په قرآن باندې ام جاء ام یا راغلی دیتا ما هغه سو لم ياتي اباهم الاولين چې نه راغلی پلاران ابا پلاران د اولین مخکنو تا ایدی دا چې پیغام راغلی چې تاسو مړ کیږئ نه یا سره د کفر به تاسو ته خوشاله ملاويږي نه داسې نه راغلی ام لم يعرفوا رسولهم آیا دوی نه پیژني دا پیغمبر د دوی فهم له منکرون پس دوی دا غر انکار کی دا پیغمبر ول دی پیژني نه بیا هم انکار کی خې پیژني ام یقولون به جلنا بلکې وای دا کافران چې په دې نبی عليه السلام باندې جنت لیونتوب دي نبی عليه السلام به یادو نعوذ بالله بل جاءهم بالحق بلکې راغلي دي دا پیغمبر پاک باندې واكثرهم للحق كارهون او اکثر د کافرانو حق لربت غنون کی دي کافرانو حق بد غنون ولو اتبع الحق اهواهم او کثر تابعداري کې د حق د قران کریم د دوی د خواهشاتو لفسدت السماوات والارض ومن فيهن خامقاب فاسد چې اسمانونو او زمکه واغه چې پدې کې دي بل اتینا بذکرم بلکې موږ راتل کې دوی ته په ذکر د دې یعنی په قران باندې چې د دې ذکر پکې د دې خیر خوای پکې دا فهم پس دوی چې دي ان ذکرهم معرضون د ذکر او د قران کریم نه اعراض کوون کی دي ام تسالم خرجن آیت غواړي پیغمبر علیہ السلام د دین سم مزدوری فخراج ربک خیر
پس مزدوری او بدل درب ستا بهتر ده وهو خیر الرازقین د الله پاک بهترین رزق ورکوونکی دی وإنك يقينا تجي پیغمبر علیہ السلام لتدعوهم الى صراط مستقيم ترى بليغي نغي لارتا وان الذين لا يؤمنون بالاخره او يقينا كسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې ان الصراط د نغي لارنا لناكبون خامخا کګیدون کړي ولو رحمناهم کچر منګ رحم کو په دې کافرانو باندې عذاب پیران ولو وکشفنا منګ لري ما بهم من ضر هغه چې په دې باندې ضرر نه للجو خامخا دی داخلی کی فی طغیان پسرکشی ددوی کی یعمهون حیران او سرگردانا ولقد اخذناهم بالعذاب او بتاقی سرمقونی سدوی لرا بالعذاب فقحت باندی پا عذاب باندی فمستکانو لربهم بس ندی دی تابداری کون کی د خپل رب که تکلیف راځي فاغي کوم د الله تابداری نه کوي وما يتضرعون او ندی بی عاجز کون کی الله تا حتا تر دې پوری اذا فتحنا عليهم بابا کله چې مونږ کلو کو پدی باندې دروازه ذا عذاب شدید چې دا دروازه د سخت عذاب ولوي اذا هم فيه مبلسون ناګهان دوی پدی وخت کې مبلسون نا امید پاتشي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين